ان بطش ربک لشدید، دا اللہ تعالی گرفت دا ډیر سخت گرفت دی. کتاب لیکي چې د یو لوی بادشاہ په محل کې د یو بوډۍ د کور دیوال راغلو، په هغې د هغه محل ښه نه ښکارېدو ځکه هغه کوږ دیوال هم پکې راغلی. بادشاہ به یې ته وي دا دیوال ما ته راوې نه، زه غریب یم، دا زما کور دی، ستا دپاره لویه بنګله ده، ستا په دې وړوکي دیوال څه جوړېږي؟ ابۍ چېرته په سفر تلي وه. بادشاہ حکم وکړو چې دا کور ورته ولړوئ او دغه دیم شاهي محل کې را دننه کوي. ابۍ چې د سفر نه راله کور نه دارد، تپوس یې وکړه خو بادشاہ لړولی دی. نو لاسونه یې پورته کړل رب ته چې یا رب انت ربی وانت مالکی وانت سیدی وانت مولائی. پروردگار زه خو نوم ته خو موجود وي او ته خو د مظلومانو مدد کې، ته خو د کمزورو قوتي. پروردگار دی بادشاہ ما سره ظلم کړی، خدای ته انتقام والی، خدای دا محل پہ حرام کی. دو دریا دی پس بادشاہ دا محل تا زما کور لړولی، خدای دې ستا دا کور ولړی. بادشاہ وخندل. ابۍ دا په دعاګانو نه ده، د شپې نه د خدای عذاب راځي، بادشاہ محل ټول سره ده، بال بچ نه په ځمکه کې الله تبارک وتعالی هغه دفن کو، غرق کو. شاعر وایي اتهزأ بالدعاء وتزدریه، د خلکو د دعاګانو سره ټوکې او مسخرې کې. وما یدریک ما صنع الدعاء، تا ته پته نشته چې دعا څه کوي. دعا خو د خلکو بیخ بنیاد وباسي. اتق دعوة المظلوم، د مظلوم د خیرونه ځان بچ کا. دا نن دنیا کې په مسلمانانو ظلم کېږي، ظلم د دې انتقام به الله تعالی د دې ظالمانو نه اخلي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الظلم ظلمات يوم القيامة. روایاتو کې راځي په ښځه به هم ظلم نه کوي. ښځه خو امانت ده د الله تعالی د طرف نه. د جاهلیت په زمانه کې به خلکو د یتیمې سره واده وکړو، د تره لور به یې وه، خشته به وه، قصدن به یې بل ته نه ورکوله. که دا د بل ته ورکړم هغه مانه بیا د مال مطالبه کوي. دا به هم د تره لورې وه، په مال کې به ورسره باقاعده شریکه وه، په نکاح به یې که مهر به یې نه ورکولو او ظلم به یې کولو. الله تعالی د هغې نه منع کوي چې دا واده مه کوه. د دې وجه د یتیمې سره واده کوي چې د هغې څوک شته نه، مور او پلار یې مړه دي او په چار دیوارۍ کې هغه ستا د قید په شان لګیا دی، ژوند تېروي.